ویلکم بیک یو ځل بیا هرکلی په خیر راغلی ستړي مشئ. پروګرام نن زمونږ په کلي کې زه یم ایډي جان او دا پروګرام تاسو لایو کتی شئ دا ټایم زمونږ د فیسبوک د افیشیلي پیج نه. زمونږ فیسبوک افیشیلي پیج دی سونو پښتونخوا. راتلی شئ، ملګرتیا کوی شئ او جاین کوی شئ زمونږ لایو پروګرام. راځئ او زر تر زره ځکه چې فیسبوک د لارې تاسو زموږ لایو پروګرام کتی هم شئ، اورېدی هم شئ او سره تاسو خپل کامنټس میسج هم پکې کوی شئ. کامنټس میسج کولو دپاره چې کوم دی تاسو وزټ وکئ زموږ فیسبوک پیج ته. زموږ فیسبوک پیج یو ځل بیا هم ښایم عادته زموږ فیسبوک افیشیلي پیج دی سونو پښتونخوا SUNO پښتونخوا. او دې نه علاوه تاسو موږ ته کال میسج هم کوی شئ. کال کولو دپاره خپل موبایل ریډ اپشن نه به ولیکئ KPK سپیس به ورکړئ، ښکلې شانته کې میسج راوبلګئ په 3 او دې سره که چېرته غواړئ چې تاسو لایو کال راته وکئ نو لایو کال هم راته کوی شئ او هغې دپاره به تاسو ډایل کې 091 پېښور چې کوم کوډ دی او هغې نه پس 5254 143 او دې سره که چېرته غواړئ نو فیسبوک باندې کوم هغه ملګري چې هغه زموږ لایو پروګرام دا ټایم ګوري واچ کوي نو هغې ته په کار هم دی چې هغه چې کوم د لایو ګوري نو لایو هغه شیر هم کړي، ځکه چې ډېر داسې ملګري وي چې هغه غواړي چې موږ په دې پروګرام کې شرکت وکړو، خو صرف او صرف مطلب دی په داسې سیټي کې وي چې هغلته زموږ اواز ورته نه رسي یا زموږ ټرانسمیشن نه وي، او یا چې کوم دی بهر ملکونو چې کوم زموږ مسافرونه دي هغه ډېر زیات غواړي، د هغه ډېر زیات خواهش وي چې موږ مطلب دلته نه پروګرامز چې کوم زموږ د KPK پروګرامز دي زموږ خپل زبان کې نو په هغې باندې په هغې کې موږ راشو، په هغې کې موږ ملګرتیا وکړو، په هغې موږ واورو د خپلو خلکو د ټولو اوازونه واورو، موږ هم پکې خپله رایې ورکړو. نو کوشش وکړئ چې هغې لایو شیرینګ هم وکړئ او شیرینګ سره تاسو خپل کامنټس موږ ته رالیږلی شئ. زه به او پروګرام کې به خبرې ترې هم کولو که څنګه چې تاسو ته پته وي چې موږ همیشه دپاره په یو نوې ښکلا باندې، په یو نوې تاریخ باندې، په یو نوې ځای باندې خبرې اترې راوړو او پروګرام کوو. نو نن به هم څه داسې وي انشاءالله چې موږ به یو نوې علاقه په یو نوې ډېر بعضې داسې علاقې وي که نه زما ډېر مینوال راشي نو هغه ووایي دې علاقې حوالې سره موږ خو فرست ټایم واورېدل، مطلب دې نه مخکې موږ په دې داسې څه نه وو اورېدلي. نو بلکل به انشاءالله چې کوم دی نن په داسې یو علاقه باندې خبرې ترې کوو چې ستاسو د خوښې به وي او تاسو به ډېرې زیاته خوښېږي. او سپیشلی زما د باجوړ د سایډه چې کوم مینوال دي، کوم زما اورېدونکي دي نو هغه خو به هسې هم ډېر زیات ورته اکسایټډ، ځکه چې نن زموږ یو ښکلې علاقه چې هغه ته ویلی شي چې کور د باجوړ یو علاقه د هغې ښکلاګانې په هغې زموږ خبرې اترې دي. حقیقت دا دی چې زه همیشه یو خبره کوم چې زموږ ته جنت نظیر علاقې او ښکلې علاقې الله تعالی راکړي دي، خو په هغې کې بعض داسې علاقې دي چې هغه مطلب زه هغه الفاظ هغه نوم یې هم واورم که نه نو بس هغه انسان باندې څه وي هغه ویښته مې داسې ودرېږي چې الله تعالی دومره زیاتې هم د علاقې ښکلې کړي دي، دومره زیاتې په دې علاقو کې حسن راته اچولی دي. خو څه زموږ کمزورۍ لکه پرون چې موږ مختلف په دې باندې خبرې ترې وکړو، څه کمزورۍ زما د ډپارټمنټ زما د ګورمنټ د سایډه هم دي، زما چې کوم د هغې علاقې نه منتخب شوي کسان دي د هغې ډېرې زیات په دې کې کمزورۍ ده او په دې کې ډېرې زیاته ناکامي ده. وجه څه ده چې کومې داسې علاقې دي لکه څنګه چې موږ نن خبره کوو د چکور او د چکور د باجوړ یو داسې ښکلا او یو داسې د حسن ډکه او د خپیرو علاقه چې هغه موږ که خبرې هم کوو نو موږ سره هغه الفاظ ورک شي چې موږ د دپاره کم الفاظونه راواخلو، په کم الفاظو کې د دې ستاینه وکړو د دې د ښایست. نو هغه خبره په هغې علاقو کې زما د دې علاقې نه چې کوم منتخب شوي خلک یا هغه خلک چې هغه اپروچ رسي یو ځای ته او یا په سوشل میډیا باندې زمونږ داسې وروڼه وي چې هغه مطلب ډېر زیات اکټیو وي نو بیا هم دوی نه د خپل علاقې پاتې وي. نو حقیقت دی په داسې خلکو باندې سړي له افسوس راشي او په داسې خلکو باندې سړی مطلب خفه شي چې یار نه وی دا د دې علاقې نه تعلق. حقیقت خبره هم دا ده چې کور د ډېرو ښکلاګانو نه ډک که په هغې کې مونږ د ونو بوټي خبره کوو، که هغې کې په مونږ د اوبو خبره کوو، که په هغې کې مونږ د هریالي خبره کوو، د ګرینري خبره کوو، د ښکلاګانې خبره کوو، که هلته مونږ د خلکو خبره کوو، که هلته د خلکو چې کوم روایات دي، ثقافت دي، کلتور دي یا د هغې مهمان نوازي د هغې خبره کوو. نو حقیقت درته وایم چې مونږ بار ما یو خبره کړې ده او بار زه دا خبره دوراوم چې زمونږ د خیبر پښتونخوا په ښکلاګانو کې چې کوم زما سابقه فاټه وه زمونږ
منظم اضلاع دي د هغې ښکلا ته د دنیا د یوزي هم ښکلا نه رسي او نه مطلب که څوک کوشش هم وکړي ډېر آرټیفیشل ډیزاینینګ وکړي ډېرې ښکلاګانې جوړې کړي خو هغه شانته کې ښکلاګانې نشي راوستې لکه څنګه چې قدرتي ښکلاګانې دي په دې علاقه کې او په دې علاقه الله تعالی په څه انداز باندې جوړې کړي دي او ډیزاین کړي دي. کور چې کوم د حقیقت دا دی چې د علاقې ته کله هم ته ویزټ وکړې نو اول چې تاسو د کلي ایریا ته ورسئ نو تا ته په هر سایډ باندې ګرینري میلاویږي وجه څه که غرونه ته ګورئ نو په غرونه باندې ونې بوټي چې کوم دی هغه په هغې کې مختلف د ځنګلي چې کوم بوټي دي او په دې کې نختر په دې کې داسې هم اورېدلي دي چې دلته د دې علاقې په دې غرونو کې چې کوم د ځنګل چې کومه میوه وي فروټ وي نو هغه هم دلته د هغې ونې بوټي هم ډېر زیات دي او هغې سره که ته وګورئ د کلي سایډ ته وګورئ نو د کلي چې کوم پټي کومې ځمکې جوړې شوي هغه هم تقریبا تا ته سال هغه به تا ته ګرین ښکاري ځکه چې دلته چې کوم د چکور سره سایډونو کې چې کوم غرونه دي کوم ځنګل دي نو دی نه مختلف اوبه آبشار چینې راوځي چې دې سره وړه وړې د غره په لمن کې چې کوم دی ندی او چې کوم وړه خوړ دي په هغه تیر شوي دي د هغې په اوبو په وجه باندې چې کوم د چکور کوم خلک دي کوم د دې اوسېدونکي خلک دي نو هغه خپلې ځمکې همیشه دپاره آبادې ساتي چې په هغې کې مختلف د سیزن سبزیانې او فصلونه غنم جوار وغیره مختلف فصلونه په دې باندې ډېر زیات دا خلک ډیپینډ کوي ځکه چې د دې خلکو اصل کې خوراک هم د دې سیز نه د دې خپلو ځمکو نه د هغې که د روټۍ خبره هم کوو که د سبزي خبره کوو که د فروټ خبره کوو نو هغې خپل باغونه هم جوړ کړي دي او حقیقت درته وایم چې د غرونو په دې منځ کې د دې پټو چې کومه نظاره پیښ کېږي او په دې غرونو په منځ کې هغه پټي څنګه ښکلا راوړي د کلو سره نو حقیقت درته وایم چې د انسان هغه د خپل سترګو نه هغه یقین دی پاسې چې دا زه په رښتیا په دې دنیا کې پاتې کېږم که نه زه چېرته بلې دنیا ته راغلی یم خو ها چې کوم خلک هلته موجود وي که نه نو هغه خلک پکې عادتي وي هغې خلکو ته دومره اندازه نه کېږي خو چې کله هم د بلې علاقې نه څوک راشي وویني په دې علاقه باندې یو نظر واچوي نو هغه شاک شي هغه داسې مطلب ودرېږي چې یا الله ستا څه نظام څه قدرتونه دي او په څه قدرتونو باندې د علاقه ډیزاین شوې ده او په دې کې د صفا او د ښکلا د دې زیاته د دې علاقې د دې اوبه هم دي چې کوم دلته د غرونو دي چې کوم د غرونو سره نږدو چې کومې د غرونو نه او د مختلف ایریاز نه اوبه راځي د هغې ښکلاګانې هغه بالکل صفا تاسو به کتلي د غرونو اوبه چې کوم دي هغه دومره زیاتې صفا وي چې هغې بالکل په بیخ کې څه پراته وي نو هغه تا ته ښکاري هغه دومره زیاتې رڼې وي وجه څه ده چې هغه د تیږو نه او د مطلب ځکه زمونږ په دې ښارونو په دې میداني علاقو کې دا خټې او دا یو څیز دا ګندونه مندونه راځي وله نو هغې نه بې انتها د زیاتې صفا وي نو په دې وجه باندې په هغې کې څه خپله یو خوند وي یو خپله مزه وي او دلته حقیقت که زه دا خبره وکړم دا اوس موسم کې د چکور چې کومه علاقه ده د خلک ډېره زیاته خوښوي یا دا 2-3 میاشتې چې کومه د یخنۍ وي دې کې ډېر زیات د باجوړ چې کوم اوسېدونکي خلک دي یا داسې خلک دي چې هغه د چکرو دپاره ځي نو هغه د دې ځي خامخا انتخاب کوي چې مونږ چکر ولګو دا علاقه مونږ وګورو وجه چې دلته موسم به انتها ښکلی وي دا په ډېر زیات هایډ باندې د دریاب نه په هایډ باندې نو په دې وجه باندې دلته موسم چې کوم دی هغه ډېر زیات یعنې ټمپریچر چې کوم دی هغه ډېر کول وي همیشه دپاره په جون جولای کې هم به تا ته داسې فیل کېږي چې که زه چېرته جنوري فبروري کې چې کوم دی په دې علاقه کې ګرځم دومره یو یخه ده دا علاقه په هغې وجه که موږ دا خبره هم کوو چې دلته مختلف تاسو ته ما اول خبره کوو بله خبره یو ته وکړم چې زموږ دا علاقې چې کومې دي د کلو علاقې یا چې کوم زموږ دا د غرونو علاقې دي د دې خلکو که فروټ دی او که سبزي دی یا چې څه دي هلته په خپلې ځمکو باندې هغې کې یو عجیبه شانته کې ټیسټ وي په هغې کې یو بې انتها ځکه دا ووایم چې دلته ته ډېر څه وخوره په ښارونو کې او هغې ټیسټ به تا ته داسې میلاو نه شي لکه په هغه وجه چې هلته خو یو ورته صفا اوبه میلاویږي ابو هوا چې کومه د هغه ډېره زیاته کلیر او صفا دا مطلب ګرد و غبار یا دا د فیکټرۍ او دا د کارخانو کیمیکل یا د دې لوګي پې نه لګي نو هغې وجې نه هغه هم هغې سره زه خلک چې کوم دی هغه
هم ډیر زیات صحتمن وي صرف د دې وجې نه. او بیا د چکور که موږ خبرې وکړو نو دلته چکور کې اوس هم هغه پښتانه، هغه پخواني پښتانه چې هغه د دې کم پخواني چې کوم زموږ رسم رواج یا کلتور باندې موږ خبرې کوو یا مهمان نوازي باندې خبرې کوو نو هغه صرف اوس موږ ته په کهانیانو کې پاتې دي. وجه دا دی چې اوس هغې شانته کې په ښارونو کې موږ بالکل هم نشو کوی، خو هغه خلک چې کوم دی چکور چې کوم خلک دي هغه خلک اوس هم په هغه شانته کې مهمان نواز چې هغه میلمنو دپاره خوشحالېږي، ویلکم ورته کوي چې کله به میلمه راځي. او بیا د هغې چې کوم ثقافت دی چې کوم کلتور دی هغه د پښتنو، هغه اجرا، هغه بیټک، هغه د مشر کشر قدر او هغه ماښام کې یو ځای راټولېدل هغه اوس هم په دې خلکو کې موجود دي. نو په دې وجه باندې ډېر زیات خلک غواړي چې موږ داسې علاقو ته لاړ شو، داسې علاقو کې موږ وزټ وکړو، ټایم سپینډ کړو. خو دلته زموږ د ګورنمنټ هم او زموږ چې کوم هغه ادارې دي چې د دې ټوریزم سره ریلیټډ دي نو هغې خلکو ته هم پکار دی چې لږ دې علاقو ته توجه ورکړي. خبرې مانه زیاتېږي ځکه چې هلته موږ سره نیمه ګنټه لایو وي د فیسبوک، نو موږ به کوشش کوو چې موږ ستاسو کال میسیجز ته هم لاړ شو او کالران را روان دي ډېر زیات په 051 سره ته کال کوئ. نورې به هم په دې باندې خبرې ترې کوو ځکه چې دا د ښکلاګانو یو داسې ځای دی چې مطلب دې ته هغه خپیرۍ هم اوس هم خلک وایي که نه په داسې علاقو کې اوس هم خپیرۍ، د خپیرۍ کهانیانې خو به مې اورېدلي وي که نه څنګه. ځمه کالر ته چې کالر راته څه وایي چې چېرته یې اورېدلي دي او که نه ځي به او که نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ایډي صاحب څنګه رښتیا جوړې؟ ښه الحمدلله ښه ټیک ټاک. ورور مې چوک ته کوم وطنه؟ توبهګار دی د شمالي وزیرستان. توبهګار څرنګه یې؟ خیر دی، ژوند جوړ دی؟ زه خو بالکل ټیک ټاک یم الحمدلله. اور څه د وروېدل او چورته وایي؟ بس تو داسې رنګینې خبرې کې که نه د خپلې وطنۍ که نه نو خامخا د میژان زړه نه ودري، خامخا تلیفون وکړو. مننه. او درته وایي چې د چکور په حواله کښې چېرې مخ شر ودلي دي باجوړ په دا علاقې د خوشحالي ولي پر باره کښې؟ جی داس تو که نه ایډي صاحب لکه علاقه صرف یو بجور نه د میژ کې مې زم ازلا چې کې مې دي څه دا ټول جنت چې وادي دي که نه ډېر ښکلي او زبردست او زرخیزې علاقې دي که نه څومره چې وي کې ټوله ښکلي دو. خو بیا ځکه دا وایم که نه چې موږ د سویزرلینډ یا د یورپ دغې علاقې صفتونه کو یا د که نه داسې علاقې صفت کو که نه هغه په لوس جوړ شوي وي که نه بالکل دا سره ارټیفیشلي جوړې کړي دي. میسته قدرتي دي خو میس سره د خپل علاقې د خپل د ملک یا د خپل وطن میس سره قدر نشته دی. د دغه په وجه باندې میش پوتي بقایا دویمه خبر دا که نه چې میش حکومت د میش نه دومره سخت بېغمه شوی دی که نه د میش د علاقې نه یا د میش د هر شي نه داسې لوسو خوښ وی لکه بالکل میش د دغې علاقې د ملک نه وي که نه. حقیقت خبره ده. نو ګیله دغه ځای کې سړي ته ویر شي که نه چې په کور دو چې حکومت لکه داسې ځایونه دي دا خو ټوریزم ځایونه دي دا خو د حکومت ډېر زیاته فایده دي دغه ځایونه نه که نه. حقیقت چې دغې بندې په کروڑا وی اربه وی روپۍ ګټي دا ستو په دغه چې څښاک درېمي امن وي ټوریزم درېمي دغه ویزې وي دغه ویزټ کول ګاډه استعمالوي او خواروق څوک ډېر څه ټیټه خبر وي که نه. بالکل نو دا سره ډېر غټې فایدې دي. خو بس موږ نه پوهېږي چې یا موږ خپل کم عقل یا موږ حکومت چلش کې موږ هم کمزورۍ دي او څه د حکومت یو بیا چې موږ کې منتخب نمایندې دي که نه یاره دا خو چې وچ سړی روند شي او ورته چې چېرې د په ژوند شه په دا باندې خبره کړې دو دا خو وخت هم کې لکه چې کوم ته مې دا د هغه خبره وي د وټې خبره وي د کمپین خبره وي که نه بیا پسې کې که چېرې دوې کولې یا کول ماشوم مړ شي بیا دا په جنازه کې او په هغه کې په دغو کې دا شریک وي. بالکل او چې داسې کله دا خبرې ختم شي په د 15 کوله کې ولا په نوم چې سړی راشي چې نوم یې پته مننه د وکاوه ډېره بس مننه ډېره ټیمر کول یو جهان مننه ټول ټیم ته او تو ته زړه تالنه څومره اوس ټول تاسو ډېره مننه ده کوو تانک یو. توبهګر وزیر میر سره د نارت وزیرستان خوشحالي خبرې وکړلې او حقیقت هم دا دی چې د میژ هم ډېره کمزورۍ دي خو د میژ سره د میژ د حکومت هم ځکه چې حکومت په دغې طرف باندې چیرې سوچ هم نه دی کړی چې آیا میژ مختلف په دا شیونه باندې ویله دو ډانګه دو روډ ورته جوړ کړه په دغه باندې میژ خالي سیاست
حسد کړی دی یا یې برو تر تېره کړه خو په میژه کښې هم چېرې دا سړی روپیدو نشه چې یو د خپل منتخب نماینده راونچي ورته وایي چې تا چېرته زما د دې ټوریزم د زما چې الله تعالی دومره د ښکلا نه ډک د علاقې موږ له راکړي دي آیا په دې دې چېرته خبره راته کړې ده اني هو بل کالر ته ورځمه چې بل کالر راته څه وایي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مه شئ خوشحاله اوسئ خورجان مې څوک ته او د کم ځای نه څه څه وایي چې څوک به وي نو ما ته خو هېڅ اندازه نه کېږي چې څوک به وي زویا یم د وانه چې زویا څرنګه یې شاهد ته څنګه الحمدلله بالکل ټیک ټاک یو او درته وایي چې پروګرامر به د کېږي که نه نه اورېدی شي دا ویلې هسته څه وکړي نو الله تعالی دا وکړي چې د مسله حل شي خو خیر ورته مو خیال چې ونه کړو لوکل چې پروګرام وغیره شي وي نو هغې وجه نه باندې چې کوم دی معاوض نه رودرېمي نه نشته شای نشته پې خالی اوز رودرېمي چې څنګه چې اوز څه رودرېمي که نه هېڅ هم نه رودرېمي نه خالی ګڼ نشته شیرې کړي چلو الله تعالی دا خو کېدای شي چې وي چې وجه وي خو خیر انشاءالله الله به به حل کړي ښه څه میسج ورکول غواړې تاسو پته شي دی نن د میژه د باجوړ چې کومه علاقه دو چې کور د هغې په شلولو باندې میژه خبرې اترې راونې دي که چې داسې زه ته شیرینه درته یایم جیر ته وایې یایي چې خاورې یې درته څېزه شوم خاورې یې درته څېزه شوم خاوره مې زړه شي چې په تا مینېدم اوهو ډېره مننه ډېر ښه ما دې وکړل په تا وشه په ما دې وکړل په تا وشه چې په تا وشي تماشې له به درځم زل د وشه دره سختې شوري ته چېرته وایه خیر زه ویس لایو خپه نه شې ښه په فیسبوک باندې لایو خورجانې نه خو غواړم چې نه مې چې دغه ډېر ټایم بعد مې کال درته وکړو دغه ګنټه مې درسي خو ته نه وکړې کوي خو زه خو مختلف نه مو ته پته لګي چې چا کال ولګېدی چا ولا نه ولګېدلی داسې د قسمت جامې دي باره مې دغه ګنټه درته وکړې اخر چې یوه نیمه بجه شوې خوب د مر باندې تېر وه چلو الله دې خوښ ولر تاسو ته اوکې بای بای تhank you جی فرحان ته مې سپیشل سلامینه وعلیکم السلام با سلامینه دې انشاءالله ورسېدل ښه تhank you خورجان ډیره مننه thank you زویا خور و میشه سره د وانه نه مشته کال کړی و خو په وانه شه مخیال چې دا ټایم کې واته چې لوکلی نشریات راوندي نو په هغې وجه باندې چې کومه د مو پروګرام نشي اورېدلی دغه د درخواست وکړه چې که مطلب دا پروګرام روتاني یې کېږي دا ده یعنې هو انشاءالله د میژه ټیمو په دا باندې باقاعده سوچ وکړي او انشاءالله چې دا مسله حل کړي زر تر زره یو بل کالر ته ورېدرم چې بل کالر دی کې ماته نه دی میژ سره او چېرته ویایي او چې ورودلی او دایرو ته چوي یو څو میسج هم راغلي دي السلام علیکم وعلیکم السلام ګلاب څنګه یې او زړه دې څنګه دی آیم دعا غزل دعا ډیره مننه بالکل ټیک ټاک یم خورجان خوشاله اوسئ او مننه دې کوم سلام اډي خانه کینګ اف د شورا ورسودا ایم کینګ امیر تنها فرام پېښور اډي خانه څنګه منګه چل دی اټس مې ریډي کینګ امیر تنها بالکل ټیک ټاک یم امیر خانه مننه دې کوم نن مې سلو ځکه ستا میسجو پروندې ګیله کوله وې زما میسج ډېر پتا دی کې وای السلام علیکم وعلیکم السلام اډي زم شو انجوای کوم ما سره یخیا هم دی پوچنی یخیا هم دی څوک دی ښه ساره ډېره مننه کومه تhank you ساره د کوم ځای نه میسج کړی دی I don't know دی پکې څه نه دي لیکلي او کامنټس هم را روان دي مننه کومه د ټولو او دې کې د ظاهر حیران مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څنګه یې ظاهر حیران یم د باجوړ نه مننه هغه ډېره مننه thank you تاثیر خان السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام کریم الله سلام کړی دی کبیر افریدي اډي جانه په आवाज د څه جادو کړی دا چې دومره ښایسته دی واه هلکه دا راته څه وایه سبب څه ورته وایي سړی مغرور به شم هلکه داسې راته مه وایه مونږ هم هغه پیر بابا وخایه چې مونږ هم ورشو لکه بس دغه ډېر خوره څه ورته وایي لوبیا ډېره خوره اواز به دې ټیک شي د تورخم لار به ورته نسم او زما د زړه تاوان دې راکړي بیا د زینه اټس می کبیر و فرام برکم برخیل مننه اسامه ډېره مننه ستړی مه شئ کسي پروګرام بهار علي زبهار د جمرود
دروزندونه څنګه یې تاسو بالکل ټیک ټاک پروګرام ډېر زیات ښه دی ډېره مننه تانک یو کالر ته ورځم کالر ټایم دی جی السلام علیکم یا الله خیر چې د چا هم کالو او کال اټینډ شو خو کال سره چې کوم دی هغه بیا کال ډراپ هم شو زموږ خبرې ترې روانې دي نن د چکور باجوړ په ښکلاګانو باندې او په هغې خبرې ترې کوو خو د کالرانو ټایم دی اوس السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شئ حل یو आवाज راځي رور هلو جی رور आवाज مو راځي څوک خبرې کوي د کم ځای نه صابر خبرې کوم سره کوم کلینا د کم کلینا د کورمې جمع د کورمې نه څنګه یې صابر خبرې کوي جی صابر بھائی څنګه یې شکر دی خو تاسو څنګه الحمدلله مونږ هم ټیک ټاک یو او څه دې راوړي دي څه راته وایې ښه مننه او د پروګرام دی واورېدو د باجوړ چکور په حوالې کې دی واورېدو د دې په ښکلاګانو باندې نه موضوع مې نه دی اورېدی نو دا خو د ښه کار نه دی کړی ښه څه راته وایي څه میسج ورکول غواړې معذرت سره بعض ملګري داسې وي چې هغه فرست ټایم کال وکړي نو هغه خبرې ترې په هغې انداز باندې نشي کولی او زړې غواړي چې ډېرې خبرې وکړي خو چې کله موږ ته کال وکړي نو بیا ترې خبرې هېرې وي چې دا ولې جي السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شئ ډېر سلامونه او ډېر احترامات ایوب خبرې کوم ملاګورو نه ایوب خانه څنګه یې شکر الحمدلله خپل حال وایه زه خو بالکل ټیک ټاک یم او پروګرام دی واورېدو ډېر مې واورېده سر نه مې واورېده او ستا چې کوم خبرې اترې وکړې د باجوړ په ښکلا او ښایست باندې جی بس زه خو داسې دلې تللی یم اها خو ډېر ښکلی او ښایسته ځای دی حقیقت خبره ده خو خبره دا روګۍ یوه خبره کومه خفه کېږي به نه جی کله چې موږ د پاکستان جوړ شو که نه جی او د دې ځای نه کله دا برطانیه لاړه اها نو وروره د انګریزانو هغه علاقار او هغه ایجنټان دلته پاتې شو هغه او بالکل داسې خو دی نو روګۍ په باجوړ کې هم داسې بدنیتي موږ ته د الیکشن په دوران کې راله بالکل نو الله تعالی خو موږ له ډېر جنت نظیر مخکې راکړې موږ به ملاګورو سره تعلق لرو موږ دې علاقه کې دا ساتره ډېره مشهوره حقیقت دی نو روګۍ په صلاح دې دغه خلکو ته لږ وصیت وکړي او د نیکو هدایت امین چې د دې خپل قوم په دې ښایست او د دې خوشحالۍ له خوندونه واخلو خوندونه تېوالو د یو بل خپې وهل پرېږدو او یو بل د دپاره په لاره کې کندې جوړول پرېږدو دا خبرې چې پرې روګۍ وشي کمی هم نشته اوبه ډېرې لرګي ډېر هر څه ډېر خو مونږه کې دا بدیتۍ او دغه خلک دې ګوتې راکې وایي بالکل دا خبره ده چې دا نور خلک وي د هغې د وجې حالات خرابېږي او الله تعالی دې امن راولي او الله دې مونږ له پوهه راکړي روګۍ ډېره مننه او سپیشل دوا سلام د ټول ملاګوري کول ته طرف او ډېر خوشحالي او الله یې نصیب کړه ډېره مننه تانک یو ایوب خان خدای دې خوشحاله ساته ایوب رور مې و د ملاګورو نه موږ ته کال کړی و ناهر الله سلامونه رالمه ډېره مننه ایډي بای څنګه یې بالکل ټیک سلام کومه ایډي بای سپیشلی څوک یې پکې څه ښه ایډي راحت سلام ایډي بای بوم اکبر شاه وایي چې میلو بیا د پنجرې نه مړه یار مه کوه یار ولې کوئ زه هم دلته په خبرو کې راوستمه اکبر شاه بیا د څه ورانۍ شروع دی ایډي نن خو دې د وچینګ کړی یار یو دې هم راته ګفټ نه کو څه واچ چینج کړی اچھا واچ مړه دا لکه ما وی چې دا دې راته سوی ګړی راته دی یو دې راته ګفټ نو کا لکه زه په خپله خلکو نه ګفټونه علم دا د بل چا ګفټ دی ایم زیب الله فرام کراچي سلام ایډي بھائی تاسو څنګه یې پروګرام د کراچۍ کې اورما سم مزه کوي سلام ټول مینه وعلیکم السلام ډېره مننه تانک یو خوشحاله اوسئ خبرې تیرې هم روانې دي د چکور په ښکلاګانو د باجوړ هغې سره د کالرانو هم ټایم دی میسج به هم ریډ کوو السلام علیکم
دا څنګه خلک دي مړه چې دومره ټریفک جام کې بیا وایي کال نه میلاویږي او جړاګانې کوي چې کال یې میلاو شي بیا ډراپ کی په خپله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور مې څوک او د کوم ځای نه؟ ایاز تنها فرام ډسټرکټ باجوړ برچه مرکز. ایاز خانه څنګه یې؟ الحمدلله ډیزاین څه څنګه؟ زه خو بالکل ټیک ټاک یم هلکه. نن خو ستاسو په کلي خبرې روانې دي او تاسو ټول وده یې. او بالکل سر بس پروګرام خو ډېر وي خو بیا لږ کام دی تاسو سره. مننه. چې کور په بالۍ کې لږ راته ووایه د دې لږ حال احوال راکړه چې څنګه علاقه ده او څنګه ښکلاګانې دي پکې. بس جی باجوړ خو ډېره ښکلې علاقه ده زموږ علاقه ډېره ښکلې ده خو د مطمئن نه چې په دې باندې حکومت غور نه کوي. روډونه ډېر زیات خراب دي که نه سر او نور څه داسې سهولت نشته د سیلګن دي ډېر زیات راځي خاص کر دا ټایم راځي د ګبر چینې صاحب ته او صاحب از دې کې ګبر چینه ده هغه ډېره چینه ده ډېره ښکلې چینه ده که نه سر ډېرې یخې وي. وای هوی تاسو ورته ځئ چکر مکر تاسو بد دپاره؟ سر مونږ چې لږ رالري یو خو مونږ په موټرسایکل باندې چې کله عیدونه وي په دې ټایم کې مونږ ډېر چکر ورلګوي او اوس هم زه چې کومه دی یو تورې بوکاڼې یخ ته ولاړ یم او ډېره ښکلې هوا لګي د ګرمۍ هېڅ لهر دلته نشته سر بس بالکل A1 موسم دی ټنډه موسم دی. هاي دلته مونږ یخنۍ راغشتي او تاسو هلته مزې کوي د هوا په ما لګي او بالکل سر بس مونږ خو د افغان باډر ته نږدې ایریا ده خاص کر ډېره یخې هواګانې لګي سر بس دلته خو ګرمي دومره نشته. مننه دې کوم خو دې خوشحاله راته ساته او انجوای کوئ دا موسم چې کله تاسو انجوای کوئ بیا لږ مونږ هم را یادوئ ښه. سر بالکل به تاسو سره یادو بس خیال زنو خبرې مې تاسو سره کېږي او انشاءالله بیا به درته دوباره کول کوي تاسو پروګرام. ډېره مننه. تhank you رور thank you چې کال دې وکړه ایاز ګله. thank you چې کال د باجوړ نه مونږ ته ایاز به یې کال کړی و خبرې تېرې اوسې هغه د په فون چې کومې خبرې کولې په هغې کې هم تاسو هغه هوا کته که نه چې دې چېرته روان و نو هغه یخې هواګانې ورته یخ لګي بادونه یار. جواد حسین سلام کړی. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ او یو کالر ته به ورځم بیا د ما سره د فیسبوک چې کوم لایو ټایم دی هغه هم سر ته را سره رسي. یو میسج چا کړی دی سلام ایډي مامو زما فرست اینڈ لاست میسج دی بیسٹ آر جے بیسٹ شو الفت فرام چوټا لندن. نو فرست میسج هم د لاست میسج د دې څه مطلب شو الفت د خو خبره نه ده دا لاست ولا خبره چې کومه ده په دې بیا زه خفه کېږم دا ولې آخر وجه څه کیسه داسې جوړوي خیر د خپل مامو ته ووایه که نه. ایډي جانه ماشاءالله ډېر تکړه یې که نه زما کزن پروګرام اوري زما سلام ورکه په شیروزو پایان کې لږ ما ته وګوره ښه څوک کبیر دی کبیر وایي لږ ما ته وګوره هلکه هلکه درته ګورم ښه مننه thank you اټس می کبیر وفا فرام برکمبرخیل. مننه ایډي بیا څنګه یې روره بالکل ټیټه کومه جواد حسین مننه دې کومه ورځمه د یو کال راته بیا د لایف ټایم هم را سره ختمېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عباس ارمان فرام ښکلې پړه چنار. جی عباس څنګه یې؟ مننه شکریا څنګه یې؟ زه خو بالکل ټیک ټاک یم. د ښکلي علاقو نه راته ټلیفونونه کوي ځکه خو ورته څه هغه یو ټپه بیا څه ورته کوله وی ستا وی چې ستا د حسن پته نشته هواګانې پې وردرومي ځکه خو د وی د ګاونډیانو هم مخونه ښکلي شول نو تاسو راته د ښکلي علاقو نه کال کوئ نو ځکه زه هم ورسره ښکلی کېږم. والا خو بس تاسو د قبایلو علاقو خبرې کولې مې ازادې پړه چینور انټري بیا هم پکې وکړه. جی لازمي څه میسج ورکول غواړئ؟ مننه سر جي دا علاقې لکه څنګه وړاندې کلورانو خبره وکړه او سپیشل زمونږ ایوب کاکا سپیشل سلام کوم هغه ډېرې زبردستې خبرې وکړې. بالکل د دې علاقې خلک چې کوم دي لکه یو داسې وخت به اوسه دي چې دې ته به علاقه غیر ویل. بالکل ولې چې خلکو ته به ډومیسایل پاسپورټ شناختي دا به د پاکستان و. بالکل کله به خبره کېده دغو خلکو ته به علاقه غیر ویل کېده. بالکل نو سرګي دې خلکو ته معمولي شان غونډې کې توجه پکار دی که نه. بالکل ریاست ته زمونږ پکار دي چې دا خلک ځان ته نږدې کړي دا خلک بیعت ځانه وریا پرې نه ږدوي که نه. بالکل نن سبا د فتنې د جول دور دی
خلک بزي اغیارو طرف ته خدای دې نه کړي که نه. نو موږ نه غواړو چې یاره زمونږ ولس چې کوم دی د چا په لاسونو کې ولوبېږي که نه. حقیقت خبره ده. مونږ دا هغه دی چې یاره مونږ د پاکستان جوړولو کې چې کوم دی کردار ادا کړو. بالکل. دا ریسنټلی سرجي پړاچینور نه چې کوم زمونږ لیفټیننټ کرنل ظهیر آباد چې کوم بچی و کوم آزاد کشمیر کې کومه قرباني ورکړه که نه نو دا مونږ غواړو چې مونږ د پاکستان هم قربانۍ کې کردار ادا کړو هم یې ترقۍ کې کردار ادا کړو. حقیقت خبره ده. نو سرجي زمونږ ټولو پښتنو سیمو ته سلامونه کوم. خو سرجي یو فرمایش درنه لرم ما درته کړی او نه ده ورته پوره کړی. ښه زه به کوشش کوم انشاءالله. کله زه پرې ونه رسم. ډراما سانګ راته پرېږده. کوم یو؟ سور ډراما سانګ زه ګورم. ښه دا به زما د طرف نه ټولو بچوړیانو ته او ټول پړچیناریانو ته او ټولو پېښوریانو ته به ډېره مننه ده کوم. تhank you چې کال دې وکړو او مننه دې کومه. السلام علیکم ټول ټیم ته سلامونه. پروګرام ډېر ښه دی. بهار علي د سعودي عرب وادي الودسر نه یم. ډېره مننه بهار علي. خوشحاله ته اوسئ وروره. زه خو بار خلکو ته وایم که نه چې د فیسبوک لایو شیر کوئ چې زموږ داسې بهر ملکونو کې کم وروڼه دي کم مینوال دي کم زموږ اورېدونکي دي چې هغې ته هم زموږ آواز رسي. هغه د خپلو علاقو د خپلو خلکو آوازونه هم واوري په هغې کې حال حوال هم تپوس وکړي. نو تاسو هم ډېره مننه کومه. دې سره جواد حسین AD KSA وروره څه دي لیکلي ډونټ نو یا ډېره مننه. تhank you. زما د فیسبوک چې کوم لایف سیشن نو هغې ټایم سره ته رسي انشاءالله زموږ تاسو ملګرتیا به تر 2 بجې پورې جاري انډ ساري وي. خو د فیسبوک چې کوم ټایم دی فیسبوک کوم موږ سره ټایم و نو هغه سر ته رسي یعنی مطلب هغه ټایم پوره شو نو مزید به زموږ تاسو پروګرام جاري ساري وي. خو د فیسبوک چې څومره مینوال دي چا لایک او چا شیر کو د ټولو ډېرې زیاته مننه کوم. thank you چا کامنټس وکړو او مننه. د فیسبوک نه غواړم